الله الرحمن الرحیم. زه ذکیر حسین لکمن خیل والا یم، کلی مسترخیل دی. 40-50 کاله کېږي زه وتی یم او ما ډېرو امتحانو سره مخامخ یم. واقعو خراب کړلو، بچی مو مړ شولو، نوره ننګیانې مو مړې شولې، څه مو وسوله، ګیس وویل، 14 لک بیا قرضداره شولم. بیا مو 22 کاله کوزه کورمې کې تېر کړه، هغه نه راغللو دلته کمپلیکس ته. کمپلیکس کې بیا مو ځای ونیولو، 8 میاشتې کرایه نشور شوه. اوس ورته یې چې وځه کرایه نه راکوي. خو داسې حالو ته راغلی یم چې مطلب زه یو سیرګوړي اوسو، یو سیرګوړي هغه مطلب دا دی چې یوه ورځ یا 2 ورځې وشي یو نه غم یوسو. او زه دا خپل قوم ته، دا پړو کلي ته، ټولو ته، وروڼو ته، ترونو ته، مونه مشرون وي، کشرون وي، مو دا درخواست دی چې تاسې مو سره مرسته وکړئ. خدای به تاسو ته اجر ډېر کړي. او دا قرضې زه نه شم لنډولی، قیمتې دي ډېرې، زه بچی ته نه شم پوره کولی. مولو تاسې سره ښه وکړه، زه ډېر مشکلاتو کې ښاغ یم. خدای مو اوس دا تاسې واورئ. میله مو نشته دی، پټای مو نشته دی، هغه مو خرڅ کړي دي ډنډن. اوس قرضدار یو، قرضو والا سر شرط وي، په شپې هر ځای شرط وي، په ورځ بیا وي. لنډوی دی نه شم، خپلخواني ته بیا نه شم پوره کولی. نوره بس تاسې مهرباني وکړئ خدای پاره، 12 امامو پاره دغې ګډې تاسې موږ سره وکړئ. خدای به تاسو ته اجر ډېر کړي، مولا به تاسو ته اجر ډېر کړي په دې دنیا په آخرت. اوس صحیح ښه وکړئ، خدای به تاسو ته اجر ډېر کړي، مولا به تاسو ته اجر ډېر کړي په دې دنیا په آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. څنګه لکه تاسو د ذکیر خبرې واورېدې، دی مو کلیوال دی، لکمن خیل دی، په حیثیت یې لکمن خیل دا راغلی دی. د دې کور شته نه، کرایه په شاټ دی. خو موږ دلته کور بندوبست نن مو ته وکړو. انشاءالله هغه اډجسټمنټ خو به دلته دی وشي. هغه نه سوا بچي دي، وړه خپلخوانی دی، هېڅ دره کې نشته دی، ډېر باد حال کې دی. کوم خپله هسټري و هغه دې ټوله وښیله. نو موږ برپور ته تایید کوو او د تعاون ټولو ته ریکویسټ کوو چې دا سړی ډېر باد حالو کې دی، هېڅ د پکار دی چې ټول خپل وس په مطابق ښېګړه وکړي او دا به دینه ورځ ته انشاءالله لکمن خیلو کې اوسېږي. وسلام.